بسم الله الرحمن الرحيم. وأما اللفظية فهي أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها، وهي في تقدير الانفصال نحو ضارب زيد وحسن الوجه، وفائدتها تخفيف في اللفظ فقط. په دې عبارت کې مصنف د اضافت دویم قسم اضافت لفظیه بیانوي. اضافت لفظیه دا لفظ طرف ته منصوب ده. په دې کې چونکه صرف لفظي فائدہ ورکوي، دغه اضافت چونکه صرف په لفظ کې تخفیف پیدا کوي، نو دی وجنه ته ویل شي اضافت لفظیه ویل شي. لفظ اضافت لفظیه منصوب ده لفظ طرف ته، او چونکه په دې اضافت کې ما دغه اضافت هم صرف په لفظ کې تخفیف پیدا ورکوي، معنی سره تعلق نه وي، نو دغه د وجنه ته ویل شي اضافت لفظیه ویل شي. ٹھیک ده؟ تعریف صدا فهي ان يكون المضاف صفة مضافة الى معمولها. اضافت لفظیه هغه اضافت ده چې پغې کې مضاف داسې صيغه صفت وي چې خپل معمول طرف ته اضافت شوی وي. ٹھیک ده؟ پوه شئ په لکه ضارب زیدین، لکه ضارب زیدین، زید کو مارنے والا، زید کو مارنے والا. نو څه وګورئ دې کې د ضارب اضافت زید طرف ته شوی ده، او ضارب عامل ده، او زید دې پر مفعول به معمول ده. پوه شئ کپو نه شو پی. یا مثال کې ضارب زیدین مارنے والا زید، زید مارنے والا یا مارنے والا زید. دې کې وګوره مضاف صيغه صفت ده، اسم فاعل ده کنه. پوه شو او خپل معمول طرف ته اضافت شوی ده. معمول څه ده؟ زید فاعل ده، زید فاعل ده. پوه شو کپو نه شو. ها اوس په لفظونو کې اگر چې د ذکر د زید شه ده مجرور ده، لفظ په اعتبار سره اگر چې د شه ده مجرور ده، خو معنی په اعتبار سره مرفوع یا منصوب ده. کو نه شو به تعریف خو اسان ده کنه، دې خو نشته کنه. ها دا خو اسم فاعل مثال شول. ٹھیک شول؟ دا رنګ اسم مفعول مهلوي، صفت مشبهه مهلوي، لکه حسن الوجه. ٹھیک ده کنه؟ حسن الوجه وغیرہ وغیرہ. پوه شو په شو په آسان ده. ٹھیک شول؟ اوس په تعریف کې صفتن کې دی ولګول ادینا اغه مضاف وتل چې هغه صيغه صفت نه لکه غلام زیدین، لکه غلام زیدین. ٹھیک شول؟ مضافه الى معمولها ادینا اغه صيغه صفت وتل چې یو صيغه صفت مضاف وي خو خپل معمول طرف ته اضافت نه وي شوی، پر معمول طرف ته اضافت نشوي، لکه کریم البلد، لکه شه کریم البلد. حسین وهي في تقدير الانفصال چې د اضافت لفظیه د بد معنی په اعتبار سره د په تقدیر د انفصال کې وي. پس کې وي په تقدیر د انفصال کې وي، یعنی په ظاهره هو به مضاف مضاف الیه په خپل کې څه وي متصل وي اضافت لفظه کې، خو معنی په اعتبار سره ده جدا وي. ویلي ځکه چې لفظ په اعتبار سره خدا مضاف مضاف الیه دي، او مضاف مضاف الیه کې څه وي اتصال وي، خو معنی په اعتبار سره دا فعل فاعل دي، اسم صفت فاعل دي، او یا صفت مفعول دي، او مفعول یا فاعل او صفت کې دغه اتصال نه وي کې څه وي انفصال وي پکې. پوه شو پوي نو وهي في تقدير الانفصال نحو ضارب زيد وحسن الوجه. پوه شو پوي ته په پوه شو ها مخکسي وفائدتها دې اضافت فائدہ بسوي تخفيف في اللفظ، په لفظ کې تخفیف ورولي، په لفظ کې څه وړي
دا صرف په لفظ کې تخفیف پیدا ورکوي ٹھیک ده تعریف و تخصیص پیدا نه ورکوي پوه شو بیا د تخفیف عام ده که تخفیف په مضاف کې وي که په مضاف الیه کې وي او که په دواړو کې وي تخفیف که صرف په مضاف کې وي که مضاف الیه کې وي او که دواړو کې وي ٹھیک ده که صرف مضاف کې تخفیف وي لکه مفرد مثال ضارب زیدین تسنیه مثال لکه ضاربا زیدین او د جمع مثال لکه ضاربو زیدین نو په دې مثالونو کې وګوره اصل کې ضاربون و خو چې اضافه ته وشو زید طرف ته تنوین ته وګرځیدل تخفیف راغله پکې کنه ٹھیک شو دوی مثال کې ضاربا زیدین تسنیه وا سوا تسنیه وا اصل کې و ضاربانی خو چې کله اضافه ته شو چا طرف ته زید طرف ته نو نون ته وګرځیدل تخفیف پکې راغله مضاف کې ضاربونا اصل کې و ضاربو زیدین اصل کې څه و ضاربونا و خو چې کله زید طرف ته اضافه شو نون ته وګرځیدل نو مضاف کې څه راغله تخفیف راغله کله به مضاف الیه کې تخفیف ورسي سکی لکه القائم الغلام څه شي القائم الغلام اصل کې و دا القائم غلامه اصل کې څه و القائم غلامه ٹھیک ده نو دې ځکه د مضاف الیه نه ضمیر وغورځیدل مضاف الیه څه وغورځیدل ضمیر وغورځیدل په دې کې سره غله تخفیف راغله خا د دوه مثال بس شي زید قائم غلامه اصل کې زید قائم غلامه ٹھیک ده کنه زید قائم غلامه ٹھیک ده قائم غلامه نو دې ځکه وګوره دې ځکه مضاف کې تخفیف راغله او په مضاف الیه کې سره راغله تخفیف راغله یا حسن الوجه دغه مثال کې دی شي حسن الوجه دا اصل کې حسن وجهه حسن وجهه هو نو مضاف نه تنوین وغورځیدل او دی وجهه هنا ضمیر وغورځیدل پوه شو نو څه جوړ شول حسن الوجه ته جوړ شول حسن الوجه اصل کې حسن وجهه ٹھیک ده کنه نو مضاف کې تخفیف راغله ځکه چې تنوین ته وغورځه حسن شول او الوجه کې راغله تخفیف ځکه چې وجهه نو ضمیر ته وغورځیدل پوه شو دوړو کې تخفیف راغله کدی چې پر پوه شو د دوړو مثال وګورئ عبارت تلک واما اللفظيه فهي يكون المضاف صفه مضافه الى معمولها وهي في تقدير الانفصال ودا تقدير د انفصال کې دي نحو ضارب زيدين په تقدير د انفصال هو پوه شو کنه لك ضارب زيدين وحسن الوجه وفائدتها تخفيف في اللفظ فقط دا تخفیف په لفظ کې فقط مطلب څه ده چې څه په تخفیف پیدا ورکوي تعریف او تخصیص پیدا نه ورکوي پوه نه شوی وعلم انك اذا ضفت الاسم الصحيح والجار مجرى الصحيح الى ياء المتكلم پهله هغه صورتونه ذکر شولو چې کله د اسم صحیح اضافت اسم صحیح طرف ته شوی ٹھیک ده کنه اسم ظاهر طرف ته شوی وز ته هغه صورتونه بینوي وعلمنا چې کله د اسم صحیح اضافت وشي یا جار مجرى صحیح یا متکلم طرف ته ٹھیک ده وعلمنا مصنف دا بینوي چې کچره د اسم صحیح یا جار مجرى صحیح اضافت وشي یا متکلم ته ٹھیک ده کنه نو کسرت اخره نو دی اسم صحیح یا جار مجرى صحیح اخر ته بسور کوي کسرہ ور کوي ٹھیک ده کنه سور کوي کسرہ ور کوي او ته یا کې تو تا اختیار ده کیا ساکنه سوتی او کا فتحه ور کوي
لکه غلامی ملی شي او غلامیه ملی شي دلوی ملی شي او دلویه ملی شي زبی ملی شي او زبیه ملی شي پوه نشوی پی چې کلا د اسم صحیح اضافت وشي یا جاری مجرای صحیح اضافت وشي یا متکلم طرف ته ټیک ده کنه نو یا خپل مقبل کسره غوړي کنه نوول کور خو بداو کی چې یا نه مقبل توسور کی کسره بویر کی ټیک ده کنه بیا او سیاست وسکو نو پیا کې ته اختیار د په دوه خبرو کې کایات ساکنه سوتی او کایات سور کوي فتح ور کوي نو لکه غلام اسم صحیح ده کنه ا دې اضافت یا طرف ته وشو غلامو اصل کې غلامون نو پهله مهم تا کسره ورکړه ځکه چې اخیری ټکی ده کنه یا نه مخکې ټکی شول او یا قیمت اختیار ده ساکنه مل شي غلامی او غلامیه مل شي دلوی جار مجرای صحیح ده کنه زبی جار مجرای صحیح ده نو پهله څه وکړل ما قبل ته کسره ورکړه او یا کې دلوی مل شي او دلویه مل شي زبی مل شي او زبیه مل شي اوسې چې کچره اسم په اخر کې الف پی سوي الف پی وچ دغه الف دب ثابت پته کی خلب غرزگی نا کعصایا ورحایا پوشي خو خلافا للهذيل قبيله هذيل ولياي شي الف په پیاسه بدل شي او یا پیا کې ادغام وشي او دیا مناسبت دی وجنب دیا په مقابل باندې کسر شي نو سبب دی جوړ شي عصی او رهیا وان کان اخر الاسم یا ان مکسورا کچری اخر د اسم اخیری حرف یا مکسوره وی یا مقبل مکسور وی کا د اسم په اخر کې یا مقبل مکسور وی او دغه اسم اضافت وشي یا طرف ته نو بیا به څه کوي بیا به د یا به پیا کې ادغام وشي او یای سنی د فتح ورکړل شي یای سنی د بسور کړی شي فتح ورکړل شي ویلې زګه کا فتح ور نکو نو بیا به التقاء د ساکنین روسی صبر روسی التقاء د ساکنین او التقاء د ساکنین جایز نه ده لکه قاضی دې ضبط چې یا طرف ته وشي نو قاضیه وشي څه شي قاضیه پوشي کچره د اسم په اخر کې واو مقبل مضموم می وان کان اخره واو مضموما کچره د کلمې یو د اسم په اخر کې واو مقبل مضموم می واو مقبل مضموم می ٹھیک ده و دې یا طرف ته اضافت وشوله دې یا طرف ته اضافت وشوله نو په دې صورت کې بس کوو یا واو په یا باندې بدل کو او یا په یا کې ادغام وشي لکه مسلمو نا اضافت دی وجه نو ورزده کنه نو واو مقبل مضموم ده او یا طرف ته اضافت شوی ده مسلمو یا شو کنه مسلمو یا نو سیدون په قانون سره واو په څه باندې بدل کړل نو مسلمو یا شو کنه یا مناسبت دی وجه نه مهم تصویر کړل کسره مو کړل نو مسلمیت جوړ شول او ټیک شو کنه پوه شو خا وان كان اخر واو مضمون ما قبلها انه قلبتها يا تبع بدل کی وعملت كما عملت الان وعمل بك لكسرنګ ته وسامل وکړه تقول جاءني مسلميه ودارنګ او وی تقول او وی جاءني مسلميه بس تخا